صاحبزاده فرحان سره پاکستان کرکټ بورډ ډیر زیاتې کوي که چېرې زه تاسو له ووایم چې د بنګلادیش خلاف دریم T20 میچ کې خو تاسو د صاحبزاده فرحان بیټینګ وکړو 63 رنونه جوړ کړي خو که چېرې زه تاسو له ووایم چې اوس ویسټ انډیز سره د پاکستان سیریز را روان دی او کېدای شي لومړني دوه میچونو کې صاحبزاده فرحان ډراپ کړي نو تاسو ته به عجیبه لګي خو بالکل عمدغه رنګ وشوه ځکه پاکستان ته چې کله د بنګلادیش ټیم راغلی او پاکستان سره په پاکستان کې درو T20 میچونو سیریز کړو چې په هغې کې په آخرني T20 میچ کې صاحبزاده فرحان 70 پلس سکور کړو خو چې بیا د پاکستان ټیم بنگلادیش ته لاغو نو لومړني دوه میچونو کې صاحبزاده فرحان ډراپ کړو پاکستان کرکټ بورډ خو که چېرې فخر زمان او سایم ایوب ښه سکور کړی نو کېدای شي په دریم T20 میچ کې هم دله مطلب چانس نو ورکړی په دریم T20 میچ کې هم کېدای شي دی ډراپ کړی وي خو دریم T20 میچ کې دله چانس ځکه ورکو چې فخر زمان او سایم ایوب لومړني دوه T20 میچونو کې فلاپ شو نو په دې وجه دله چانس ورکو خو چې دله کلم چانس ملو شوی دی دا هغه چانس مکمل طریقې سره کیش کړی دی نو اوس که چېرې دی د ویسټ انډیز خلاف لومړني دوه T20 میچونو کې ډراپ کوي نو دا به د سره انتهایی زیاتې کیږي او د سره زیاتې وخت د سره را روان دی پته نه لګي چې یو وجه دا کېدای شي چې د به تعلق نوي پاکستان کرکټ بورډ کې شفارس په نوي او یا دا هم کېدای شي چې د پاکستان د KPK صوبې نه خیر د KPK صوبې خبره خو پکې ځکه نه کوم چې محمد نواز د KPK دی رضوان د KPK او شاهین افریدی د KPK دی فخر زمان د KPK دی افتخار د KPK خوشدل شاه د KPK مطلب میکسیمم کلاړیان چې په پلینګ 11 کې دینه مخکې په ټیم کې وو واته کلاړیان به د KPK وو د پاکستان په ټیم کې نو خیر د KPK نوم خو ولا نه ورکوم خو زما په خیال د تعلقات نوي پرچا به وسره مضبوطه د چا نوي په دې وجه دا غریب چې کم دی ډراپ کېږي چونکې د مکمل چې اوس کم پاکستان کم کور کې سیریزونه وو کم مطلب خپل لوکل ډومیسټک میچونه پای کې هم دې سړي ښه زبردست پرفارمنس ورکړی دی په PSL کې دې ځکه واغېستلی شو چې د په ډومیسټک کې ډېر ښه پرفارمنس وکړو نو هغې نه پس په PSL کې اسلام آباد یونایټډ پک کو خو هغې کې په PSL کې الله پاک د ده ملګری او د ده چې کم د محنت صله د الله پاک دله ورکړه په PSL کې هم دې کامیاب شو هغې نه پس د پاکستان ټیم ته ذکر راوستو چې خلکو په سوالات اوچت کړل چې صاحبزاده فرحان تاسو ولې نه سلیکټ کوئ نو صاحبزاده فرحان خو ټیم کې سلیکټ شوی دی خو پلینګ 11 ته نه راځي غریب پلینګ 11 ته نه راچي نو دا سراسر زیاتې د سرم کیږي او سفیان مقیم سرم کیږي خیر سفیان مقیم د مخکې اسامه امیر سرم شوی د شاداب په وجه باندې خیر اوس په د صاحبزاده فرحان په T20 باندې خبرو کو تر اوسه پورې د T20 میچونه 12 میچونه کړي دي په 12 میچونو کې د 224 رنونه جوړ کړي په 176 بالونو باندې 74 د هایست سکور دی 18 ایوریج دی 127 اسټرایک ریټ دی 17 چوکي دي د په T20 کرکټ کې 15 چکی دي او یو ځل په 0 آوټ شوی دوه پکې د 50 هم شامل دي په 12 میچونو کې نو دله چې کنسسټنټلی مکمل شي نو د به ایوریج چې کم دی هم امپروف شي د به اسټرایک ریټ هم امپروف شي خو چې کنسسټنټلی مکور کی دینه مخکې هم صاحبزاده فرحان ابل تقریبا 2024 کې تقریبا دله مکور کړل شوی و یو ځل او بیا چې په دویم ځل مکور کړل نو شپږ میاشتې پسې دی غریب له مکور کړی و نو دی غریب له موقع ورکوي خو داسې کمې موقع ورکوي او د سره مکمل ناانصافي روانه ده خو خیر الله دې وکړي چې راتلونکي ټایم کې پاکستان دپاره نور هم وځلیږي خو په دې ویډیو کې د صاحبزاده فرحان حوالې سره دا اپډیټ سو شریکول مې در سره غوښتل ملګرو هم فرمایش کولو ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام